چې په کم عمر کې ماشومي جنۍ باندې او په ماشوم الګ باندې روجي وراوړي، په چا باندې روجي کیږي او په چا نه کیږي. اکثر مونږ له ماشومان راولېږي جومات ته چې قاري صاحب مولانا صاحب په دې ماشوم وګورئ په دې باندې روجي وراوړي که نه وړي. دا ډېر د افسوس مقام خبره ده چې پلار او مور زمونږ د معاشري خلک هغه د دین نه خبر دي. الله دې مونږ له د خپلو د بچو د نفسیاتو علم راکړي. مونږ به ماشوم یو ډېر په ښه لیول او په ښه طریقه به بیا روان کړو. نفسیاتو علم چې چا سره نه وي که نه، زه وایم چې دغه سړي له چې یو سړي سره یو پلار سره او مور سره د خپلو ماشومانو نفسیاتو علم نه وي، نفسیاتي علم چې ورته وي دغه علم نه وي ماشوم پلار او مور سره، زه وایم چې دې مور ته مور جوړېدل نه دي پکار، دې پلار ته پلار جوړېدل نه دي پکار. ځکه د 4 کالو په عمر کې ماشوم کې قوت شهواني پیدا کیږي. پلار به دغه ماشوم او مور به په دې ماشوم باندې د دې په نفسیاتو باندې نظر ساتي، د دې نفسیاتو سره لینک به ساتي، د دې نفسیاتو په لار باندې به دا ماشوم وراړي. نو اکثر مور و پلار د جهالت د وجې نه، د علم د نشوالي د وجې نه اکثر پلاران ماشومان دونه وهي لاس خپیوله ماتې کې دغه ماشوم چې لویږي نو دې معذوروي. الله هغه کې د ماشوم څه غلطي ده، هغه کې خو د مور او د پلار غلطي وکړه، د استاد غلطي ده. ما خو درته وی کنه چې کوم استاد سره او کوم مور سره او کوم پلار سره چې د خپلو بچو د شاګردانو د نفسیاتو علم نه وي چې زما د ماشوم په کومه طریقه پوهیږي، دا په کومو اکټیویټي باندې پوهیږي، چې دا علم نه یې د استاد جوړېدلم نه دي پکار، مور جوړېدلم نه دي پکار، پلار جوړېدلم نه دي پکار. خو ضایع کوي الله نعمت دی او دا ضایع کیږي دي نه. ځکه الله پاک وایي که نه انما اموالکم و اولادکم فتنه، د اولاد او د مال ستاسو دپاره یو امتحان دی. دا د ستاسو دپاره د مصیبت سبب هم جوړېدی شي، د خوشحالۍ سبب هم جوړېدی شي، دا ستاسو د تباهۍ سبب هم جوړېدی شي او ستاسو د نجات سبب هم جوړېدلی شي. اصل شی دا دی چې مور پلار ته د ماشوم د نفسیاتو علم وي. په 2 کالو په عمر کې چې کوم دی د دې ماشوم هغه قوت شهواني چې ورته وي هغه کمپلیټ کېدو او پوره کېدو او مکمل کېدو طرف ته روان وي. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که نه چې تاسو خپلو بچو ته د 2 کالو په عمر کې څه کوئ؟ د مانځه تلقین کوئ، مانځه حکم ورته کوئ. کله چې د 11 کالو شي وهی په دې باندې چې دا کوئ. بهرحال په کم عمر کې په کم ماشوم او په کم ماشوم باندې روجي وراوړي. د جنکو دپاره د 9 کالو نه واخله تر 15 کالو پورې په دې درمیان کې چې کوم عمر دی د 9 سے لے کر 15 سال تک، په دغه درمیان کې دغه ماشومه جنۍ دا بلوغت ته رسي. او د دې بلوغت ډېر علامې دي. یو علامه پکې دا ده چې د دې ماشومې سینې راوځي. دویمه علامه دا ده چې په دې باندې بیماری شروع شي، ماهواري بیماری د زنانو چې ورته وي. او بله علامه دا ده چې په دې مخ باندې دانې راخیږي. بله علامه دا ده چې د دې په ترخونو وغیره په نورو ځایونو کې ویښته راوخیږي، د بالغه شي. او بله علامه دا ده چې دا جنۍ ډول او سینګار کوي دې دپاره چې خلک ماته متوجه شي، خپل ځان د خلکو د توجه یو مرکز جوړول غواړي. بالغه شو که نه، موږ سره خو علم نشته که نه، موږ سره خو دا علم نشته دی. دویم نمبر چې کوم دی هغه د هلکانو دپاره عمر 12 سے لے کر 15 سال تک، 12 سے لے کر 15 سال تک په دې عمر کې چې کوم دی هلک په دې عمر کې هغه بلوغت ته رسي. د دې هم دغه شانتي مختلف چې کوم دی علامات دي. په خوب کې
ماشوم باندې غسل اوړېدل وغیره وغیره، او طرفونو کې ویښته ختل او ګیره ویښته ختل او د برید ویښته ختل وغیره وغیره. په دغه عمر کې چې کوم دی دغه ماشوم باندې روجي اوړي. او بله خبره دا چې آیا د دې ماشوم اکثر خلک دا وایي چې د دغه ماشوم عمر خو چلو پوره دی، علامات ظاهر دي پکې، کم علامات چې ما تاسو ته ویل دغه علامات ظاهر دي. او دو مور و پلار وایي چې صحت ډېر کمزور دی، صحت یې څه ډېر کمزور دی.